په ممتاز کرکټ ګراوند چوا ګجر کې د رمضان T10 کرکټ فائنل وشو. دا فائنل د چمکن سټار او د نورستان 11 ترمنځ و. چمکن سټار لومبه پاړې وکړه او یو څل لس رنونه جوړ کړل. په جواب کې نورستان 11 مقرره رنز په اوو اوور کې پوره کړل. د دې میچ مهمان خصوصي یار مانه وو. مهمان خصوصي کلانیانو سره ملو شو او د هغوی د لوبې ستاینه یې وکړه. نن خو میچ ډېر ښایسته وشو، خو زه به دا ووایم چې میچ کې یو ون سایډ میچ وشو. ون سایډ میچ داسې وشو چې په 6 اوور کې د 110 سکور وکړله، نو دا ون سایډ میچ دی ته وایي. خو زه بهرحال ښه ټیم دی چې داسې فاینل ته دی راوتی، نو ټیم ښه ټیم دی او انشاءالله را روان ځل به دی د دې ګراوند عموم ښه ګیم به کوي انشاءالله. او موږ فیاض لپاره کوشش کوو چې د نور ټورنمنټو کسان ورته برابر کو او را روان پی کې 69 کې د ټورنمنټ کامیابی سره وکړو انشاءالله. نن ماشاءالله ډېر ښه فاینل وشو او د الله لاک شکر دی زموږ ټیم نورستان ایګل فاینل په خپل نوم کو او سپیشلی مونږ شکریا ادا کوو د خپل آنر د عبدالمالک صاحب چې په US کې هغه ژوند کوي او مونږ هلته نه سپورټ کوي او زموږ ټیم چې کوم دی زه د خپلو کلاړیانو ډېر شکریا کوم چې د هغه اعتماد چې کوم دی خراب نه کو او ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې راغی په دې روژه کې او د الله لاک شکر دی چې نن فاینل موږ وګټو. مهرباني. دلته زموږ د T10 لیګ سٹارټ او رمضان کې کوم چې انور او فیاض وخت کې وکنه او ډېر ماشاءالله ډېر ښه فاینل شو، ډېر ښه ټورنمنټ او ټول پکې ډېر ښه ایفورټ کول چې د خپل د کلي د UC ټورنمنټ ټول ښه ګیم کو، سپیشلی انور فاینل کې ډېر ښه ګیم کو او فیاض چې څومره کریډ ورک وکم دي او امید لرو ان شاء الله چې اختر نه بعد هم د ټورنمنټ کې. مهرباني. په اخر کې مشرمن ما په کلاړیانو کې انعامات تقسیم کړل. نیما سوهان، چمکنی TV، ممتاز کرکټ ګراوند چوا ګجر.